بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو، زه اکرام الصدیقی او دا ټیم کې تاسو ګورئ ډیر جاسه نیوز. قدرمنو 14 اگست را روان دی او 14 اگست کې په مختلفو ځایونو باندې خلک وایي چې پاکستان دی آزاد کړی دی. بالکل دی آزاد کړی. پاکستان په قربانو آزاد شوی دی. پاکستان کې د علماو او د زمونږ چې کوم د مشران دی هغه غټه قرباني ورکړي دي. د شب قدر ایسی صاحب راغلی دی ګورو چې هغه په شب قدر کې بدلته کې د دې پونګي لپاره صلاح عمل کوي، پس کې په بدغه کې ګرځي. ګورو په شب قدر کې مختلفو دکانونو کې او دا پراته دي. ایسی صاحب ما سره موجود دی. ایسی صاحب پاکستان دی آزاد کړی څنګه؟ یره پاکستان خو چې کوم دی زموږ مشرانو ځوانانو یو دینی جذبې سره یو د محبت وطنې جذبې سره آزاد شوی دی او هغې کې چې کوم دی که نه زموږ علامه اقبال صاحب خوب لیدلی او قائد اعظم صاحب ول هغې تعبیر ورکړی و. بالکل جی. خو چونکې دا خو چې کوم دی که نه دې باندې خو دفعه 144 ډپټي کمشنر چا سدې لګولې ده. جی جی ټیک شو دې موږ باقاعده ویلیم دي چې دې باندې پابندي ده د دې جوړولو باندې د دې خرڅولو باندې اوس لګیا او ان شاء الله دې باندې چې کوم دې موږ فل فلج اپریشن کوو. زما په خیال لدی د اواز ډیر خوږ دی جی. 14 اگست شپه چې راشي نو څوک خوب نشي کولی. دغه سیز نه په شب قدر کې مونږ وګورو، په چرسده کې وګورو، په خور کې وګورو، تنګي وګورو، بس یو پونګ پونګ دی جی. او دا اوسنی ینګ جنریشن خو څومره راغلي دي هغه خو وی به پاکستان زموږ پونګ آزاد کړی دی. بس دا خو واسي میتس دي کنه او زموږ کم ینګ جنریشن دی هغه د خدای پاک هدایت کی او هغه د زه په دې فورم باندې یو نصیحت هم ورکوم جی جی چې خپل ځانو پیژنې، خپل ملک پیژنې او دا ملک چې کوم ډېر په قربانیانو جوړ شوی دی. دې کې ستاسو زموږ مشرانو ډېرې قربانیانې ورکړي دي، اوس هم ورکوي. کای کې چې کوم دی که نه زموږ عوام دي، کای کې زموږ انتظامیه ده، کای کې زموږ پولیس او پاک فوج دی. نو ملک چې کوم دی که نه دا قرباني غواړي او قرباني دا چې ښه تعلیم دیو کې پیرنټس د بچو خپل ښه تربیت وکړي او چې کوم دی که نه چا چې کوم چې غلامان دي کوم ملکونه او چا غلامي لیدلې ده نو هغې چې کوم هغې ته د احساس ده، د قدر هغې ته معلومه ده. سر په شب قدر کې زیاتو دکانونو کې دغه پونګي پراته دي او زه به تاسو دویم چې 80% چې کوم دی د جنډې سره خوا کې دا پونګي پروت دی. د 144 لګېدلې ده د کچرې چا دغه بیا مې خولي وي دغه ستاسو په دغې به صلاح عمل وي. دې باندې چې کوم دی یو خو مونږ دا دې نه کنفسکیټ کوو، دا دې نه مونږ ضبط کوو، دا بیا مونږ ډیمیج کوو. دې نه علاوه چې کوم مونږ سره کوم لوکل ګورنمنټ ایکټ دی د هغې په رڼا کې مونږ د دې خلکو خلاف چې کوم دی مونږ ایف آی آر کوو، دې باندې پرچه کوو. دې کې چې کوم دی د 5000 نه واله تر 5 लाख پورې جرمانه هم ده. دې کې چې کوم دی قید هم دی. چونکې دا خو سټیکلی چې کوم دی که نه د قانون خلاف ورزي ده او قانون کې خو چې کوم دی قانون دپاره ټول برابر دي نو دې خلاف به ښه ټیک ټاک قانوني کاروائی کېږي. ډېره مننه ایس صاحب.